اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پس سورة الفاتحہ کی مرکزی او مقصدی درې مسلې ذکر کېدلې. اوله مسله وا تعارف د الله رب العالمین او دا مسله بیان شوا په اولنو سلورو آیاتونو کې. دویمه مسله دا زمونږ او ستاسو د ژوند او د زندګۍ مقصد، نو دا بیان شوا په پنځم آیت کې په ایاک نعبد و ایاک نستعین سره. اوس دریمه مسله دا زمونږ او ستاسو د ژوند د تیرولو منهج او طریقه، چې منګ او تاسو به ژوند او زندگی په کومه طریقه او په کوم منهج باندې تیرو. لا یهی عمل بسی د ژوند د تیرولو نظام او قانون او دستور بسی، نو هغه بیانیږي په اهدنا الصراط المستقیم سره. لگی تیز کما بولی چه صراط مستقیم چاگا دین اسلام دے، نو دا دین اسلام دلان دے و منگا و تاسو جون او زندگی تیرو. پس صراط والذین انعمت علیہم سرا دا آغی خلق بیان دے چې هغه په صراط مستقیم باندې تللی دي، نو د هغې ملګرتیا بکې او په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سره د هغې خلکو بیان دی او د هغې خلکو ذکر دی چې هغې په صراط مستقیم نه دي تلي، نو د هغې نه به بایکاټ کې اهدنا الصراط والمستقیم. اے اللہ او خایا منگتنی غلارا. دویم معنی دادا اهدنا الصراط والمستقیم، اے اللہ مضبوط کی منگا پنی غلارا باندی. دا اهدنا الصراط والمستقیم یو ربط د مخ کے سرا ما په خلاصو حاصل کی بیان کو، بل ربط دا دے چې مخ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کے اقرار د عبودیت او د بندگی اوشو، چې الله خاص تا عبادت او بندگی بکو او خاص تا نه به امداد غواړو. نو اوس په اهدنا الصراط المستقیم سره اظهار د بندگی ذکر کیږي چې الله منگ پنی غلار روان کا و منگ پنی غلار مضبوط کا. وعدم د الله سکړی و چې الله خاص تا عبادت بکو د بل چانو او خاص تا نه به امداد غواړو د بل چانه به نه غواړو. نو اوس د دې وعدې پوره کولو د پاره وایو او د دې اظهار کو چې اهدنا الصراط المستقیم.
الله منگ پنے غلار روان کو نے غلار راتا اخایا و پنے غلار مضبوط کا. دریم ربط دا دے چه هر کلتا اللہ اوفی جاندو او دا اللہ دا عبادت آواز دی اوکو او دا اللہ عبادت و بندگی دی شروع کڑا او او دی منلا نستا دا اللہ سر تعلق و رابطہ جوڑا شوا. نو اس راشا دا اللہ رب العالمین نا یو عظیم الشان سوال اوکا، یو قیمتی او بہترین سوال تے اوکا چھ اللہ ما پنے غلار بانی مضبوط کا. نو مخ کی دا عبادت بیانو پا عبادت سر انسان اللہ تا نزدیکی گی. اوس وی چکل اللہ تا نزدی شوی نو راش قیمتی سوال دا اللہ نا اوکا. ہر کلن چکل منگو تاسو دا اللہ نا سوال کو دا اللہ نا دعاگان غوارو نو قیمتی سوال بکو او قیمتی دعا بغوارو. ذکا دا اللہ پا خزانو کی دا سکمے نشتا نو دا اللہ نا بہترین او اعلا و قیمتی سوال پکار دے او قیمتی سوال او اعلا سوال اغا دا آخرت پا بارکی وی چھ اللہ ما پا نیغ لارا بان روان کا کم لارا چھ تا تا در رسیدلی دا او کم لارا چی دا کامیابی طرف تا تلی دا او کم لارا چی جنت تر سیدلی دا نو اللہ ما پا اغیبان روان کا. دا اہدنا دو معنی گانی دی، تفسیری مدارک و تفسیری قرطبی ذکر کری دی. یو دا اہدنا معنی دا ثبتنا، اللہ مضبوط کی منگا پنے غلار بانے. دا اصل کے دا یو سوال پا جواب کی دا معناگانی کو. سوال دا رازی چی مخ کے دا اللہ دا تعارب بیانو شو او دا عبادت بیانو شو نو چی کل یو انسان اللہ او پی جنی او دا اللہ تعالی عبادت و بندگی شروع کی نو دا پخپل پنی غلار دے دا سنگ بیاوی چی اللہ ما تنی غلار اخایا. چو انسان دا اللہ عبادت و بندگی کئی او خالص عبادت کئی او اللہ پی جاندلی نو دا پنی غلار دے. یو جواب دارے چی اہدنا پماند ثبتنا سر دے، اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کے منگا پنی غلار باندے. پدے عبادت و بندگیم اللہ مضبوط کے پدے نی غلار بانی منگا صحیح او چلے. دویم جواب دا دے چه اهدنا پماند ہدایت سرا اوخ منگتنی غلارا. نو اصل کی پا ہدایت کے دیر مراتب دی، نو چاہتا باغا طول حاصل نہیں نو چی دا اللہ نے سوال کئی اللہ بوتا اغا مراتب حاصل کی. دریم جواب دا کئی تفسیر مدارک و قرطبی چھ اہدنا پل استقبالی کما ہدیتنا پل حالی. اہدنا پل استقبالی کما ہدیتنا پل حالی چھ اللہ آئندہ وقت کے منگتا ہدایتو کا لکا اس چھ دے منگتا کڑے دے. یعنی ہمیشہ دا پارا اللہ منگ پنے غلار بانی قائم و دائم ساتا. اس چے پنے غلار بانیو نو اللہ آخر خاتمم زمنگ پنے غلارا کا
هر وقت خپل تابعدار بندگان جوړ کا. نو دا یو قیمتي سوال دی. نو حاصل د دې دوه معناګانې شوي. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اوخے منگتنی غلارا، یا مضبوط کی منگا پنی غلارا باندی. الصراط المستقیم، د صراط مستقیم نس مراد دی. نی غلار ستوي. د صراط مستقیم مصداقات او مطلبونه قرآن کریم کی ذکر شوی دی. نو هغه ټول ته دلته مراد دی. د صراط مستقیم نه قرآن مراد دی، د الله عبادت او بندگی ته هم مراد ده، د پیغمبر لار ته هم مراد ده، او د پیغمبر تابعداري ته هم مراد ده. او حاصل دار اوزی چې بس د دین مراد دین اسلام دی. ځکه دین اسلام د قرآن او سنت نوم دی. نو الله مونږ په دین اسلام باندې مضبوط کا، او دین اسلام مونږ ته وښایا چې مرګم په مونږ باندې په حالت د اسلام کې راشي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوس دا مصداقات قرآن کی ذکر شوی دی، داغی حوالے در کوم. اولنې مصداق د صراط مستقیم، چې د صراط مستقیم نه څه مراد دی؟ نیغه لاره څه ته وایي؟ سمه لاره څه ته وایي؟ لکه خلک هم دعا کې وایي الله دې په نیغه لاره او په سمه لار راواړوه. نو د نیغې لارې او د سمې لارې معناګانې قرآن کې ذکر شوي دي. یوه معنا ده د صراط مستقیم العبادة لله وحده، د الله رب العالمین خالص عبادت او بندگی کول، دې ته نیغه لاره ویلی شي. لکه تاسو وګورئ سورت آل عمران آیت نمبر 51. سورت آل عمران آیت نمبر 51 یو 50 آیت. دریم سپاره ده، 14 رکوع. سورت آل عمران آیت نمبر 51. ان اللہ ربی و ربکم. عیسیٰ علیہ السلام بیان کئی و یقیناً اللہ زمام رب دے او ستاسو دو ټولم رب دے. فعبدوه نو خالصا بندگیو کئی دغ اللہ. هذا صراط مستقیم، دا خالصا بندگی کول دا اللہ چی دینو دا نیغ لار دا، دا نیغ لار دا. دا شان اگوری سورت مریم 36 نمبر آیت. سورہ مریم 36 نمبر آیت. شپاړسمه سپاره 5 رکوع. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. او یقیناً اللہ زما استاسو رب دے نو خالص بندگیو کئی دا اللہ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، دا دنی غلارا. دا شان سورہ یاسین 61 نمبر آیتو گو رئی. سورت یاسین 1 آیتو. درشتم سپارا د دویم دریم رکوع په منځ کې سورت یاسین آیت نمبر 61.
व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। औ खालिसा बंदगियों कई ज़मानु दादने गलारा, खालिस इबादतु कई ज़मानु दादने गलारा। उस मानदाशवा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मजबूत की मंगा पने गलारा बाने, ने गलारा अल्लाह स्ता इबादतो बंदगी कौल दी। और यवाज़ी इबादत न बल्कि खालिस इबादतो। नो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह मजबूत की मंगा पने गलारा बाने, चागस्ता खालिस इबादत दे। अल्लाह चे खालिस ता इबादत को दबलचा इबादत उनको पदे मजबूत की अल्लाह चे तरमर्ग पोरिस्ता खालिस इबादत को। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। और पदे माना के रब ते द मह के सरदा दे चे मह के द इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मतलब दो चे अल्लाह स्ता खालिस इबादत व बंदगी बकौ। उस पदग़ बाने द मजबूतिया सवाल दे द अल्लाह ना चे पदीम अल्लाह मजबूत की। दग शानदा जिक्र कई चे कलता द अल्लाह खालिस बंदगी और इबादत शुरू को नुतपने गला रशवे। ए अल्लाह मजबूत की मंगा पने गला रबांदी चिस्ता बंदगी और इबादत ते। और चिदा मानशी चे एहदिना ए अल्लाह ओखे मंगता ने गलारा स मतलब बशी ब्या व मतलब दाशी चे ए अल्लाह ओखे मंगता इबादतो। अल्लाह द इबादत पमाना मतलब और तरीक़ो बानिम पोया का। अल्लाह द इबादत तरीक़ा मंगता उखाया। लक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तसोई व अरिना मनासिकना। अल्लाह मंगता द इबादत तरीक़ी उखाया। नो पैगम्बरम द इबादत प तरीक़ा के अल्लाह त मुहताज है। अल्लाह तो चिदा इबादत दी उम्मत त पदे दी तरीक़ा बानी उखाया। कुरान के अल्लाह अकीमुस्सलाता दमांज पाबंदी हो कई दामूज यो अहम इबादत थे। उस दमांजत तशरी और दमांजत तरीक़ा मंगो तासुत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोदलिदा। नो ए अल्लाह मंगता द इबादत तरीक़ा उखाया मंगा प इबादत बानी फोयका। नो ए अल्लाह मंगा पदे खपल इबादत और बंदगी बानी ब्या मजबूत का। द्वाना माना गानी पकराली द्वे मिसदाक़ द सिरात मुस्तकीम चिदेन आगा कुरान दे। तासूगो रे सूरे अनआम आयत नंबर 126। सूरत अनआम आयत नंबर 126। अतम सिपारा द अवली द्वे में रुको पोमियंस की। सूरत अनआम आयत नंबर 126। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा। औदा कुरान करीम लार द रफ्स्ता दनेगा। दा कुरान लार द रफ्स्ता दनेगा सिरात मुस्तकीम दे। दगशान और पसे मह के 153 आयत गोरई अमदा सूरत ते सूरत अनआम आयत नंबर 153। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। और यकीनन दा कुरान चिदे दा ज़माने गलारदा नुदी पस रवान शई। और दे ताबिदारियों कई वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीली। और द नोरो गणो और गड़ो वडो लारू ताबिदारी मकवई गड वड बकी तासो द समिलारिना। ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही
په دې باندې الله تاسو تکلک حکم کوي چې قرآن نیغه لاره ده نو په دې پسې روان شئ. نو نیغه لاره قرآن ته وایي. نو اوس دوه معناګانې موږ په اهدنا کې کړې وي. یو دا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مضبوط کے منگا پنے غلارا. نو قرآن شو کنا. نو اے اللہ مضبوط کے منگا پا قرآن بانے چه دا قرآن سمرا حکمونا او سمرا حدود دی چه پاغی عملو کو او پاغی بانے فیصلیو کو او پاغی بانے کلک ادریگو او کلک منگولی پی اولگو، داغی حلال حلال او گنو او حرام حرام او گنو. دا مطلب شو. دویم احدنا از دا کول خودل کنا مانا بداشی احدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اوخے منگتا نیغلارا یعنی قرآنو. اے اللہ منگتا قرآن اوخے اللہ منگا دا قرآن پا مانا و مطلب بانی پویا کی. پینزه وقت هر یو مسلمان چې مونځ کوي نو الله ته سوال کوي، الله ته دعا کوي، وی اے الله ما ته قرآن اوخایا. نو الله دا دعا قبول کی د مانځنه بعد د قرآن درس او ترجمه. او دی چې څنګه سلام واړی نو بس زر زر مونځو کی او په منډه باندې کور ته ځي. وی اسې نه چې د قرآن درس را باندې شروع شي، بیا چې پاسم یا نیمه کې پاسم نو خلق برا پوری خاندي. پینځه وخت مانځه کې الله ته وایي چې الله ما ته قرآن اوخایا، خو بیا قرآن نه زده کوي. یو قرآن ښودلی شي خدا قرآن ته نه کیني او قرآن له نه راځي. وی یو سو کوي بل سو. دا مطلب دی د اهدنا الصراط المستقیم. دریم مصداق د صراط مستقیم چې دی هغه دی سبیل الرسول، د رسول الله لاره او طریقه. لکه سوره یاسین سلورم آیت کې راځي یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے زما نبی ته د نورو پیغمبرانو نه یو عظیم الشان پیغمبر او رسولی علی صراط مستقیم، پنی غلار باندې پنی غلارا. دغه شان سوره زخرف 43 آیتو ګورئ. سورة زخرف آیت نمبر 43. دری سلویختم آیت د سورة زخرف. پینزیشتم سپارا او لسم رکو. پینزیشتم سپارا او لسم رکو د سورة زخرف 43 آیت. فاستمسک بالذی اوحی الیکا، نو منگولی اولگوا پا اغی کتاب بانے چتا تے وحی کیگی. انکا علی صراط مستقیم، یقیناً تو پنی غلار باندی، تو پنی غلار باندی اے زما رسولہ. نو نی غلار وی د پیغمبر طریقی تا او د پیغمبر سنت تا او د پیغمبر لارې تا او تعلیم تا. منگو تاسو چې وایو کنا چې د پیغمبر علیہ السلام په طریقو کې د دواړو جهانو کامیابی ده، نو هغې طریقو ته صراط مستقیم وایي. نو اوس به معنی دا شي یو اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ منگا ته نیغه لاره وښایه. معنی اے الله منگا تا د پیغمبر لاره وښایه، منگا تا د پیغمبر سنت طریقې وښایه، منگا د پیغمبر د احادیثنا او د سنتنا او د طریقون خبر کا الله.
نو بیا د حدیثو درس بکیږي او دی به هغه ناوري او ټیم به نه ورکوي. مانځه کې وایي الله موږ ته وښایه، دعا ول الله قبوله کړي او بیا ته فایده نه علي. دنیا به زده کوي، د دنیا اونري به زده کوي، خو د الله دین نه زده کوي خلک. دویم اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مضبوط کی منگا پنے غلار مانا مضبوط کی منگا د پیغمبر په طریقه باندې. الله د پیغمبر چې څومره طریقې دي په غم او خاده کې او نورې، الله په ټولو باندې منگا مضبوط کا. اولم پی الله پویا کا او بیام پکلا کو مضبوط کا. فاستقم کما امرتا. سلورم مصداق د صراط مستقیم چې دی نو هغه د اتباع الرسول، د پیغمبر اتباع او تابعداري، چې الله داغه په اتباع باندې او داغه په تابعداري موږ مضبوط کا. سورہ زخرف 61 نمبر آیت وګورئ، همدغه سورت ته لږ مخکې شئ. 61 آیت سورۃ الزخرف آیت نمبر 61. واتبعونی هذا صراط مستقیم. آخر کی وګورئ 15 سپاره 11 رکو سورۃ الزخرف آیت نمبر 61. واتبعونی هذا صراط مستقیم، تابعداریو کئی زمانو دانی غلار دا. نو اهدنا الصراط المستقیم ماندا شواہ چه اے اللہ منگ دا پیغمبر پا تابعداری بانی کلک و مضبوط کی. دویم دا اے اللہ منگ تا دا پیغمبر اتباع او طریقی او خواہ تابعداری را تو خواہ اللہ چه دا پیغمبر تابعداری سنگ دا. د پیغمبر تابعداري هغه داسې ده چې د هغه طریقې به منې، په هغې به عمل کې. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، الله وایي ستاسو دپاره زما په رسول کې د ژوند د تېرولو یو ښایسته نمونه ده. د هغه په طریقه باندې ژوند تېر کوي، د هغه په طریقه غم او خادیو کوي، هغه طریقې ازده کوي، پاغي عملو کوي او پاغي مضبوط شي. ډېر خلک وایي منګه پیغمبر منو او د پیغمبر سره زمونږه مینه ده او محبت دی او الحمدلله مسلمانان یو. په دې کې به دی اله رښتینې وي چې کله د پیغمبر د سنتو تابعداري او پاغي باندې عمل وکړي. خو که د سنتو تابعدار نه او عمل پې نه کوي نو دا بیا دروغجن دي. او مثال به پیش کو لکه یو الک دی او پلار ته وایي چې ابو ته ماته ډېر زیات ګرانې او زما ستا سره ډېره زیاته مینه او محبت دی او زه ستا تابعدار یم. اوس که پلار ورته وایي چې هلکه مانځه له لاړ شه، دی وایي ورېږه صبر وکړه. که پلار ورته وایي قرآن له لاړ شه، دی وایي ورېږه نشم تللی. یا بل یو حکم ورته پلار کوي او دی وایي چې زه ورته جوړ نه یم، نو دا بچه د پلار تابعدار نه دی، دا په دې خبره کې دروغجن دی. تابعدار به الو چې کله د پلار خبره منله. د پیغمبر به منګ او تاسو تابعدار او صحیح امتیان ال جوړیږو چې کله د هغې خبره منګ منو، په هغې باندې عمل کو. او که خبره نه منو او عمل پې نه کو، یاد ساتئ نو بیا به نافرمانه حسابیږو. نو د صراط مستقیم سلور مصداقات، سلور معانی او مطلبونه د قرآن نه موږ بیان کړل چې نیغه لاره د الله خالص بندګۍ ته وایي، نیغه لاره قرآن ته وایي، نیغه لاره د پیغمبر لارې ته وایي او نیغه لاره د پیغمبر تابعدارۍ ته وایي. چې د دې ټولو حاصل راوځي اسلام، چې الله موږ ته اسلام وښایه او الله موږ په اسلام باندې مضبوط کا.
چې مرګم را باندې په حالت د اسلام کې راشي. نو اهدنا الصراط المستقیم، اے الله مضبوط کې منګه په نیغه لار باندې. نو دا د صراط مستقیم مصداقات تاسو ته ما بیان کړو. بل بحث پکې دار چې د صراط مستقیم داعیان څوک دي، او دریم بحث دا چې د صراط مستقیم مانعین څوک دي. ګوره صراط مستقیم کې درې بحث دي. یو د صراط مستقیم مصداقات څه دي اخو بیان شو. دویم صراط مستقیم تا را بلون کی څوک دي، داعیان څوک دي. دریم د صراط مستقیم ډاکوان څوک دي، د صراط مستقیم نه منع کون کی څوک دي. هم قرآن ذکر کړی دي. اول داعیانو د صراط مستقیم، صراط مستقیم ته څوک را بلل کوي، یعنی قرآن او سنت ته او دین اسلام ته او د الله خالص بندګۍ ته څوک را بلل کوي او چا را بلل کړي دي. نو هغه انبیاء کرام دي او ورسره د هغوی صحیح وارثان چې حق پرست علماء کرام دي، او ورسره نور مسلمانان چې دی به صراط مستقیم ته را بلل کوي. نیغ لارې ته به خلق را بلی او د کږې لارې نه به خلق منع کوي. تاسو وګورئ سوره مؤمنون آیت نمبر 73. سورة مؤمنون آیت نمبر 73 3 او یایم آیتو. اتلسم سپارہ و سلورم رکو سورہ مؤمنون آیت نمبر 73. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، او یقیناً تچے خامخا دی برابلی پترب دنی غلاریم. اے زما پیغمبر استا کار بدائی چے خلق لبا دعوت پترب دنی غلار ارکیم. دغه شان سورہ شورا 52 نمبر آیتو گورئی. سورۃ شورا 52 نمبر آیت. پینزشتم سپارہ دا رنبانی رکو دا. نا مخ کې شیخا پینزشتم سپاره ده او شپږم رکو ده. پینزشتم سپاره شپږم رکو سورۃ الشورى آیت نمبر 52. آخر د آیت ته وګورئ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، او یقیناً تب خامخا خلق را بلی او خودن بکے پترب دنی غلاری. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، چی دا لار دا اللہ دا چی اغزات تے چی خاص دا غپ اختیار کی اغس دی چی اسمانونو کی دی او اغس چی زمکا کی دی. او چې څوک بیا صراط مستقیم ته دعوت ورکوي د الله لارې ته رابلل کوي، نو دی اواز ته الله پاک ښایسته اواز ویلی په ټولو اوازونو کې. ګوره د هر چا څنګه څنګه اوازي، خو الله فرمایي چې څوک زما طرف ته خلق رابلي د اواز نه د بل چا اواز ښایسته نشي کېدی. لکه سورة سجده 33 آیت ولیکئ ځان سره. الف لام میم السجدہ 33 آیتو. اللہ فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ، دا اغا چان دا چا خیست آواز کی دیشی چاگا اللہ ترا بلل کئی. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، نیک عمل کئی او دا آواز کئی چیزد مسلمانانو نیماہ، او خلق نیک عمل تا او دا اللہ بندگی طرف ترابلی.
د आवाज په ټولو کې خيسته आवाज دی. نو داو داعیانو د صراط مستقیم. اوس مانعین د صراط مستقیم هغه مخلوق چې هغه د صراط مستقیم نه خلق بندي، هغه څوک دي؟ د الله د کتاب نه، د پیغمبر د سنتو نه، د الله د خالص بندګۍ نه بندون کی او منکون څوک دي؟ بندون کی څوک دي او منکون کی څوک دي؟ دا ورته کنه او بدی بیا پکې دا واچي کنه خو یو شی دی زه پرې دا ورځي ما یې کدا جدا نه دا بس ټیک تل کېده. مانعين د صراط مستقیم څوک دي؟ داغي حاصل دار چې هغه شیطان دی او سره بیا هغه څوک دي چې هغه د شیطان تابعدار دي او د شیطان ملګری دي. لکه سورۃ اعراف 14 آیت وګورئ. سورۃ اعراف آیت نمبر 16. د صراط مستقیم نام منکون کے شیطان دے. شیطان بتا دو اللہ د بندگی نا د اللہ د کتاب نا منکی همانی بینا شیطان تا اللہ وی ستاسو منگ تا اللہ وی د شیطان پا بارکی چی دا ستاسو خکار دشمن دے. شپاڑسم آیت تو گو رہی. قالا فبما اغویتنی اویلی شیطانو پدی وجہ چی زدی گمراہ کڑما لأقعدن لهم صراطک المستقیم خام خاکی نمبا دیتا پلارستا کی چی نیغدا اللہ دا نیغ لار نبستا دا مخلوق بندو ما دا شیطان ویلی دی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم بیا برازما دی مخلوق تا د مخی طرف د دینا د قیامت نبے منکر کوما چی قیامت نشتا. ومن خلفهم او د شا طرف د دینا منا دنیا بو تخیستخ کارکما. وعن ایمانهم او د خی طرفونو د دینا د نیکو نبے بندوما. وعن شمائلهم او د گسو طرفونو د دینا گناہونو تبیرا بلما. ولا تجد اکثرهم شاکرین او نبا ممت زیاد خلق بدے کی تابدارو دیر خلق بوئی اللہ ستا تابدار نہیں لگ شانتا خلق بدے تابداری دیر لگ خلق بئی چاگا با صراط مستقیم لرازی او د الله دین با ازدکی او پنی غلار بی اکثر بچے کم دستانا فرمانی. پا دی خبره کی شیطان خپل مقصد تر رسیدلے دے. نن اگوری دیندار خلق با دیر لگ تاسو تا ملاویگی قرآن خوان خلق دا اللہ دا دین او دا اللہ دا کتاب ازدکون کی خلق دا با دیر لگ تاسو تا ملاویگی او اسی بلا شیدی دا شیطان ډیر پخوا ویلیو چې زه به دا محنت کوما چې ډیر خلق بستا بیا تابعدار نه. نو د صراط مستقیم نه د نیغ لارې نه یعنی د الله د خالص بندګۍ نه او د قرآن او سنت نه او د اسلام نه منکون کې چې دی هغه شیطان دی. دویم د شیطان ملګری دی چې هغه باطل پرست خلق دی. باطل پرستا مشران لیڈران مولیان پیران وغیرہ چاغیم خلق د صراط مستقیم نه او د الله د دین نه بندي او منکیه. لکه تاسو وګورئ سورۃ الاحزاب وش پیتم آیتو. سورۃ احزاب آیت نمبر 67.
सूरत अहज़ाब आयत नंबर 58। اسویمه سپاره ده ویشتمه که شپږشتمه دویشتمه ده دویشتمه پنځمه رکوع دویشتمه سپاره सूरत अहज़ाब आयत नंबर 67 द्वैष्टम सिपारा और पिंजम रुकू। द जहन्नमियान हालत अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कई। 66 आयत तौल गुरई यौमा तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नारिम पागो रज़बाने चे अड़वले राड़वले बशी मुखुना ददई पोर के यक़ूलूना वैबदा जहन्नमियानो अरमान बकई या लैतना वहाय अरमान दे मंगला अत्वाअन अल्लाह चे मंगा द अल्लाह मनलिवा व अत्वाअन रसूला औ चे मंगा द रसूल मनलिवा बिया अरमान कई वक़ालू औ वैबदई चे रब्बना ए ज़मंगा रबा इन्ना अत्वाना सादतना यकीनन मंगा ताबिदारी उकड़ा दखपलो सियासी मशरानो व कुबराअना औ दखपलो दीनी मशरानो गटानो फ़अज़वल्लूना सबीला नुमंगे खता कड़ू द समेलारेना। बातिल परस्त सियासी मशरान और दीनी मशरान अल्लाह मंग द अगई मनलेवा जमंग ने समलार खता कड़ेवा स्ताद खालिस बंदगी ने बन कड़ियो और उस्ताद किताब ना द कुरान ने बन कड़ियो और मन कड़ियो अल्लाह न ब्या बोत दई आखिरत के खैरे कई रब्बना वही बचे जमंगा रबा आत्विहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबिम वर के दैला दुचंद अज़ाब अल्लाह दुचन अज़ाब लवरका वलअनहुम लानन कबीरा औ अल्लाह लोई औ गट लानत पिरा ओलेगा अल्लाह मंगा दई मनले व अल्लाह दई पसतलियु अल्लाह मंगेस्ता द सिरात मुस्तकीम ना औ द समय लारे न बन कड़ियु औ मन कड़ियु। दावशान ओ गोरई सूरत तौबा 34 आयतों सूरह तौबा आयत नंबर 34 सलोर दिरशम आयतों नहम सिपारा नहम अनरा सूरत तौबा 34 आयत लसमदा लसम सिपारा दा द यौ लसम और लसम रुको पोमियंस के सूरत तौबा आयत नंबर 34 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालाओ इन्न कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबानी यकीनन ढेर द मुलियानुना औ द पिरानुना लयकुलून अमवालन नास बिल बातिल खाम खादई खुरी मालूना द खल्को पना जायज़ तरीक़े बांदे वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह औ बंदई खल्कोला द अल्लाह द लारिना। ए ईमान वाला वे डीर मुलियानो पिरान दा सिश्तदे च द खल्को मालूना पना जायज़ तरीक़ा बानी खुरीम और ब्या दाला सके चे खलक द अल्लाह द लारिना मन कई बंदये दर शैतान कार कई
زمونږ یو استاد محترم هغه موږ ته یو واقعه پیش کوله وای د قرآن کریم ترجمه او درس مې کو مختلف خلق براتلل وی په دې کې یو ناشنا ملما هم یو څو ورځې راغی بیا ورک شو بیا راغی نو ما ته هغه خپله واقعه او خپله قصه بیان کړه چې زما د دې پیښور په علاقه کې یو پیرو او زه به هغه له تلم هر وخت او د هغه سره به څنګ په څنګ ناست وم او د هغه به ما ډېر خیال ساتو تحفې او تخایف او ډالۍ به مې وړې نو هغه موږ ته دا خبره بار بار کوله چې خبردار چې دا څوک د قرآن ترجمې کوي او د قرآن درسونه کوي دی سره په دې ترجمو او درسونو کې شاملېږئ مه وی نور ټکي مې استعمال کړه چې د پنجپیریانو وابینو ترجمو ته مه کښېنئ خو بهرحال خو دا خبره یې ورته وکړه چې څوک د قرآن ترجمه کوي او د قرآن درس کوي نو تاسو بالکل د هغه د قرآن ترجمې او درس ته کښېننئ وی ما سوچ وکړو چې دا خو ده ماته ناشنا خبره وکړله چې دې به څه مطلبي بیا یې ویل چې څوک د قرآن ترجمه او درسونه ستاسو علاقه کې کوي نو خبردار ورته کښېننئ کني خرابه یم وی ما وی چې زه الله دې خیر وکړي قرآن خو د هدایت کتاب دی د اصلاح کتاب دی په دې خو انسان سمیږي نو یې مولوی صاحب ستاسو ترجمه او درس شروع وی زرالم کېناستم نو وی زما خو ډېره زیاته اصلاح وشوه او ما خو ډېر څه زده کړل زه په دې پوه شوم چې دا زموږ د ژوند د تیرولو دپاره الله پاک یو ښکلی مزیدار قانون او نظام او کتاب را لېږلی دی په دې کې خو موږ ته ډېر ښایسته ښایسته هدایات دي نو زما ډېره زیاته اصلاح وشوه نو څه وخت بعد زه د هغې پیر صاحب خواله لاړم وی ما ورته دا خبره وکړه چې جی تاسو موږ ته دا خبره مخکې کړې وه چې د قرآن ترجمې او درس ته مه کښېنئ کني خراب به شئ نو جی زه خو د قرآن ترجمې او درس ته کښېناستم زما خو ډېره زیاته اصلاح وشوه وی هغه پیر صاحب ما ته وویل چې تا نه زه یو تپوس کومه ته به مخکې زما د خانقاه ته څومره وخت بعد راتلې وی ما ورته وی چې جی 40 ورځې بعد به زه راتلم او وی بیا یې راته وویل چې څه به دې ځان سره راوړه او که نه وی ما ورته وی چې او جی کله تحفه او کله څه او کله څه وغیره وی ما ته ویل چې ګوره مخکې به 40 ورځې بعد راتلی او د ځان سره به دې هر څه راوړه او اوس ډېر وخت بعد 4 میاشتې وي 4 میاشتې بعد رالی او تش تور رالی نو دا خرابېدل نور تورې او که سپینې دغې ته خرابېدل وایي که نه بهرحال نو داسې اوس هم خلک شته دی چې خلک د الله د کلام نه او د الله د دین نه بندوي په دې نیت باندې چېرې زما هغه تحفې او ډالۍ به ختمې شي او بیا به خلک زما قدر او عزت نه کوي او بیا به ټول خلک هغه پسې لاړ شي او د هغه ملګرتیا به کوي او زما به یې نه کوي ډېر خلک داسې شته دی که ورته ویې پلانې مولي صاحب د قرآن ترجمه او درس کوي څنګه چل دی وایي نه مه ځه ګوره بیا خرابېږي هسې بېسه به دې منع کوي هسې بېسه مقصد به صحیح بغض کینه حسد چې بیا به د هغه ملګرتیا کوي او زما ملګرتیا به د سره نه کوي او بیا به زمونږ هغه مرضونه او بیمارۍ خلکو ته راښکاره شي نو دا د شیطان کار و چې هغه به خلک د الله د کتاب نه منع کول د نیغې لارې نه دا د بېدینه خلکو کار دی الله هم وایي چې ډېر مولیان او پیران داسې شته دی چې هغه ستاسو مالونه او دولتونه په ناجایزه طریقه باندې خوري او د نیغې لارې نه بندوي دې وجې نه اسلام موږ ته وایي چې تاسو سرچ کوئ تحقیق کوئ کله د یو حق پرست عالم په باره کې خلک غلطه افواه مشهوره کي الله وایي نه تاسو به تحقیق کوئ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کنې ډېر خلک داسې شته دی چې هغه د خپل عزت دپاره او د خپلې خېټې ساتلو دپاره خلک د الله د دین نه منع کوي او بندوي
نو ته په خپل د الله دین بیانوي او نه دی پریدي دی ته چې دی ورشي د بل چا نه دین زده کی. نو دا دی هغه خلق چې د صراط مستقیم نه خلق بنده یو منع کوي او دی خلقو ته الله رب العالمین ظالمان ویلی دي. لکه تاسو وګورئ سورۃ اعراف 45 نمبر آیت 45 آیت اتم سپارہ دا سورۃ اعراف 45 آیت 44 تاولو گورئی اخر کی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ نو اعلان بو کیو اعلان کون کے ددی پمینس کی پورز د قیامتو اللعنت اللہ علی الظالمین ددی خبری چ لعنت د اللہ دیوی په ظالمانو باندې. ظالمان سوق دی الذین دا اغا کسان دی یسدون عن سبیل اللہ چی خلق من کئی دا اللہ دا لارنا دا اللہ دا بندگینو دا اللہ دا کتاب نا خلق من کئی نو دا دی ظالمانو ویبغونها عوجا او لٹائی پائی کی کوگوالے شکونو شبہات دا خلق ذہن کی ورا چائی دیتا اللہ ظالمان ویلی دی. نو داو دا صراط مستقیم مانعینو اس معنی دا شوا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پنے غلار بانے اے اللہ اوخے منگتا نی غلارا. نو نی غلار قرآن تم وی نی غلارا دا اللہ عبادت تم وی او نی غلارا د پیغمبر طریقی تم وی یعنی نی غلارا دین اسلام توی د دی وضاحت ما تاسو ته د آیاتونو پرانا کیو کو. د نی غلارنا منکون کی او بندون کی سوق دی نو هغه شیطانان دی او هغه سوق دی چې د شیطانانو ملګری دی. نی غلار ته برابلون کی سوقی نو هغه انبیای کرام دی او د انبیاء کرام وارثان حق پرس علماء کرام او صحیح مومنان او مسلمانان چې غیبا خلق د الله دین طرف ترابلی او صراط مستقیم نه غلار تبرابلی او دعوت پور کوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي. اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ اخای منگتنی غلارا یا اے اللہ مضبوط کی منگا پنے غلار باندے. اس پدینی غلار باندے سوک تلی دی داغی نمونیم ذکر کئی سوک پہ ندی تلی داغی نمونیم ذکر کئی سوک چی پہ تلی دی داغی نمون ذکر کئی پس صراط والذین انعمت علیہم سرا او سوک چی پہ ندی تلی داغی نمون ذکر کئی پا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سرا. صراط والذین چلار دا اغی بخت ورو خلق دا انعمت علیہم چتا پہ انعام کڑے دے اللہ پچا انعام کڑے دے. نو دام قرآن ذکر کڑی دی سورۃ النساء یوکم او یایم آیتو گو رئی سورۃ النساء یوکم او یایم آیتو پنزم سپارہ او شپگم رکو سورۃ النساء آیت نمبر یوکم او یایم ومن یطع اللہ والرسول چاچی دا اللہ او دا رسول امن لا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم دا بی ملگری دا اغی کسانو چی اللہ پہ انعام کڑے دے بانا سوک چی پس صراط مستقیم روان شو دا ودا اغی خلقو ملگری چی اللہ پہ انعام کڑے دے داغی سب اللہ ملگری کی پا جنت کی او پا میدان محشر کی دا سوک دی یو من النبیین چی پیغمبران دی دویم والصدیقین او دیر رشتینی خلق دی چی دا غی دن او بہر رشتیاوی او دروغ نئی دریم والشہدائی او شہیدان دی سلورم
والصالحین او نور نیکان خلق دی چې عقیده او عمل د قرآن او سنت موافق دی. نو څوک چې د الله او د الله د رسول تابعدار شي هغه به الله د دې بهترینو خلقو ملګری کی. اوس ورپسې الله سوی وحسن اولئک رفیقا او خدي دغه خلقو په ملګرتیا کې د داسې خلقو ملګرتیا ډېره زیاته مزیدار او خوندوره ده. تاسو سوچ او اندازه ولګوئ د چا په چم گاون کې د چا گاونډي چې خوي نیک عمل او صالح وي نو انسان په خپل کور کې خوشاله او چې کله د چا گاونډي بد اخلاق وي نو خسته کور بدی خو پای کې بتنګي. دغه شان ملګری چې د خو جون بدی خي ملګری چې د بدو په جون د اثر وي. څوک چې په دنیا کې په صراط مستقیم لاړې د الله د حکم او د نبی د طریقې د لاندې جون او زندگی تیرا کړله د ملګری با ورځ د قیامت دا قسم خلقی دا به د اغي ملګری شي د اغي سبه الله ملګری کی هغه به گاونډیان شي. پیغمبران رښتینی خلق شهیدان او نیکانو او الله وی چې د دې خلکو ملګرتیا ګور ډیره زیاته خده چې الله او تخوی نو تاسو خیال دی. صراط الذین چلار د اغه کسانو دا انعمت علیہم چې تا په انعام کړي دي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. د دې دوه معناګانې دي خاص سوچ کوئ. یو دا چې دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین د انعمت علیہم د پارا په ترکیب کی صفت شي هغه موصوف شي او دای صفت شي نو بیا به معنا داسي مطلب به دی چې لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړي دي دا سوق دي دا داسې خلق دي د داسې صفت والا خلق دي چې غیر المغضوب علیهم چې غضب په نه دی شوی ولا الضالین او نه دي گمراهان. دا د الله د قهر او د غضب نه هم بچ دي او دا د زلالت نه هم بچ دي. دویمه معنا دا ده چې دا په ترکیب کې د مخکې نه بدل شي بدل نو بیا یې معنا بدلیږي بیا به داسې شي صراط الذین انعمت علیهم چې لار د هغې کسانو دا لار د هغې بختورو دا انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم لار نه د هغې کسانو چې غضب پې شوی ولا الضالین او لار نه د هغې کسانو چې ګمراه شوي دي. نو الله مونږ په نیغه لاره مضبوط کا چې په دې منعوم علیهم او هغه خلق چې انعام پې شوی هغې تللی دي د هغې خلکو په لاره مه روانه وه چې په هغې ستا قهر او غضب شوی دی او هغې ګمراه شوي دي او بېلارې شوي دي. بیا لږ سوچ وکئ المغضوب صیغه د اسم مفعول ده ضالین صیغه د اسم فاعل ده. تاسو به دا ویلي چې کم الف لام په صیغې د اسم فاعل یا د اسم مفعول داخل شي هغې ته الف لام موصولی وی او هغه په معنی د الذی وي. دې کې دا یو خبره یاده کې علمي الف لام موصولی هغې ته وایي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول داخل شي او په معنی د الذی وي. دویمه خبره اسم فاعل د پهل معلوم نه جوړیږي او اسم مفعول د پهل مجهول نه جوړیږي. نو المغضوب کې به معنی اوس داسې کې چې الف لام په معنی د الذی کې صحیح ده کنه او دا جوړ شوی د پهل مجهول نه دی نو داسې بشي صراط و غیر الذین غضبوا علیهم صراط و غیر الذین غضبوا علیهم لار نه د هغې کسانو چې غضب پې شوی دی او ضالین کې به څنګه وی چې الف لام په معنی د الذی سره شي او د فعل معلوم نه جوړ کې نو صراط غیر الذین ضلوا صراط و غیر الذین ضلوا
لار نه د هغه کسانو چې گمراه دي. ٹھیک شو؟ دیزه کې یو سوچ کوي، بعضی خلک په دې کې لک شان ته خطا کیږي، هغه سوي او نه لار د هغه کسانو، نه لار دا نه ټکه روسته کې او لار په مخ کې کوي، نو صحیح بشي. غیر المغضوب علیهم لار نه د هغه کسانو چې غضب پېښوي، ولا الضالین او لار نه د گمراهانو. دو معنی شوي بیا کوم، یو دا چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د مخ کې د پاره صفت شي، معنی بداسي شي صراط الذین چې لار د هغه بختور خلقو دا انعمت علیهم چې تا په انعام کړي دي، دا داسې خوش قسمت او بختور خلق دي. غیر المغضوب علیهم چې غضب په نه دی شوی، ولا الضالین او نه دي گمراهان. دویم دا چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د مخکې نه بدل کې الصراط بدل تم اولګي، نو داسې بشي صراط الذین انعمت علیهم چې لار د هغې بختورو دا چې تا په انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم لار نه د هغې کسانو چې غضب پې شوی دی، ولا الضالین او لار نه د هغې کسانو چې ګمراه دي. اهدنا الصراط المستقیم اے الله مضبوط کی منگ پنے غلار بانیم پدنی غلار نیکان تلیری اللہ بدان پی چکم اوڑ شوی دینو اللہ دا بدانو پلارم مبوزی. اس اللہ غضب پچا کڑے دے او گمراہ سوک دی، اسباب دا غضب سدی او اسباب دا زلالت سدی. دا اگد مضمون دے او دا ډیر شی دی لکه خو ټول منګه ویلې نشو ځکه ټیم پیرانه لګي. مفسرینو لیکلی دي یعنی الله چې انسان ته غصه کیږي او قهر او غضب په نازلې د هغه اسباب سدي. یو هر ګناه چې دا کنه کې انسان هر یو ګناه کوي نو په دې باندې الله خفه کیږي او الله غصه کیږي. دویم قتل له څوک چې قتل وکي کنه نو هغه ته الله رب العالمین غصه کیږي. لکه سورہ نساء 3 میں آیت وګورئ، سورۃ النساء 3 میں آیت 93 آیت، سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں پینزم سپارہ د نحم لسم رکو پمینس کی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا او سوکو چی مڑکی یو مومن قصدن فجزاؤه جہنمون سزاد دو جہنم دے خالدن پیہا امیش بیدا پاغی کی. وغضب اللہ علیہ او اللہ پا دبانی غضب کڑے دے، اللہ تا پقار دے، اللہ تا غصہ دے. ولعنہو او اللہ پلانت کڑے دے، دخپل رحمت نے لری کڑے دے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا او تیار کڑے دے اللہ دد پارلوی عذاب. سوک چیو مسلمان قصدن ملکی مددی انسان بڑی رضیات سخت سزائی، دا با اللہ جہنم تبوزی او لوی عذاب با اللہ ورکی او پدبانی غضب دے او پدبانی لعنت دے. دا سی نورم دی لکا اسباب دا زلالت او دا گمراہی سدی اغا کم کارون دی چکل انسان اغاو کی نو بیلاری شی اغا او پبل طرف بانی چکم دی روان شی. د صراط مستقیم نا پبل لار باندې روان شي. د زلالت او د گمراه کېدو اسباب سدي. یو تبدیل الکفر بالایمان، د ایمان په مقابله کې کفر اغستل، خپل ایمان خرڅول او کفر اغستل. دا چې سوکو کې فقط زولا
نو هغه بیلاری شي عن سوای سبیل د سم لارې نه. لکه سوره بقره 108. دویم د الله د لارې نه خلق بندول یا په خپل بندیدل دا سبب د زلالت او د گمراهۍ دی. سورة النساء آیت نمبر 168. دریم اتباع الاکثریت، اکثریت پس تلل. سورة انعام 14 آیت دا لګ راوړوي 14 آیت سورة انعام. دا حواله کې لږ فرق دی. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ دا آیت کوم ځای کې دی؟ شپاړسم نه دی ښه 116 دی 116 یو ایک پکې پاتې شوی. سورة انعام آیت نمبر 116 او اتم سپاره د ړومبنې مخ دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او کچره تو تابعداري وکي د ډیرو هغه چا چې په ځمکه کې دي یضلوک عن سبیل الله خامخاتا ودا واړی او بیلاری بدی کی د لارې د الله نه وا بدړی او خطا بدی کی د لارې د الله نه. ان یتبعون الا الظن دی تابعداري نه کوي مگر د ګمانو. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او ندی دی مگر توکلیان دی. الله وی کده ډیرو خلکو تابعداري دی وکړله نو تا به د سمې لارې نه خطا کی او ګمراه به دي کی. ای ګوره دې ته به نه ګوري چې په دې مسله کې زه دا خبره منم او زه دا مسله منم ځکه چې په دې خلک ډیر دي، دی ډیر زیات دي او دی کم دي. کم او ډیر ته به نه ګوري. الله وی که ډیرو ته ګوري نو بیلارې بشي ګمراه بشي. اکثریت ته به نه ګوري، ته به ګوري دلیل ته، خبرې ته به ګوري چې خبره د چا مضبوطه وه او د چا حق وه. اگر که لږ خلکو ته به د هغې ملګرتیا کې، او چې خبره د چا غلطه وه او کمزورې وه نو اگر که ډیر زیات خلکو خو ته به د هغې ملګرتیا نه کې. دا د یو سړی اوس نه وایي چې زه به کافر یم ځکه چې کافران نن سبا ډیر زیات دي. شته که نشته دی؟ مسلمانانو په نسبت خو کافران ډیر دي که نه؟ نو دا به یو سړی نه وایي چې زه به داسې یم ځکه چې دا بلا دغه دي. دې ته به نه ګورې، ته به دلیل ته ګورې، ته به دلیل ته ګورې، ته به حق ته ګورې چې څه حق دی. نو دې وخت کې دین اسلام حق دی، ته به دین اسلام پسې ځې اگر که لږ مسلمانان دي. دغه شان بله یوه دینی مسله ده، یو طرف ته ډېر خلک دي بل طرف ته لږ دي، خو ته به ګورې چې د چا خبره مضبوطه ده او دلیل ورسره دی، ته به د هغې منې. وقلیل من عبادی الشکور، الله فرمایي ډېر لږ بندګان زما چې دي نو هغه سم دي، شکرګزاره دي. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لا یشکرون راځي. ډېر خلک چې دي نو هغه پوهېږي نه او ناشکره دي، او لږ خلک څه خلک یې څه خاص چې هغه په دین باندې الله پوهه کړي او سمي. نو بهرحال اتباع د اکثریتو چې اکثر پسې ځي او حق ته نه ګوري نو الله وی بیلارې بشي، ګمراه بشي. څلورم سبب د ضلالت چې دی هغه داره چې د الله نه ما سوا بل چاته ما فوق الاسباب او په غایبانه حاجاتو کې आवाज وکړي، نو دا دی سبب د ضلالتو. لکه سورة احقاف 5 آیت راوړوئ، 6 سپاره ده، اولنې مخ دی 5 آیت د 6 سپارې اولنۍ صفحه ده. سورة احقاف دی آیت نمبر 5.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله وی ومن أضل سوق دے ډیر گمراه او ډیر بیلاری ممن د هغه چانا يدعو من دون الله چرابلی سوا د الله نا من هغه سوق لا يستجيب له الى يوم القيامه چې قبولتیا نشي کوله د حاجت نشي پورا کوله تر راتلو د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون او دا دی چې د الله نه ما سوا بل چاته غایبانه حاجاتو کې आवाज کوي چې اے پیر بابا را ورسیږي اے کاکا صاحب را ورسیږي. الله وی دغه خلقو د دې د دې چغو او د اوازونو ناغه پیل دی او نا خبر دی او دا چغه چې چا وکړه نو د دنه لوی گمراه نشته دی. ومن ازول الله وی د دنه سوک لوی گمراه دی نو دا سبب د زلالت ته غایبانه حاجاتو کې چې امداد غواړي صرف د الله نه به غواړي د بل چا نه به نه غواړي. دو ایاک نستعین مانم دا و چې و ایاک نستعین اے الله خاص تانه به من امداد غواړو د بل چا نه به نه غواړو. بعضی خلک شبهات پیدا کوي وی خچ د الله نه ما سوا د بل چا نه به امداد نه غواړي نو بیا ته بل تولې وی چلکا دا چیوا چوا یا سمال راوړه دا پند راوچت کا دی گاڑی له دی کور کدا سٹارټ کا دا کټ را سونی ساوي دا ته داغه امداد نه غواړي. جواب دا دی چې دا ما تحت الاسباب امداد دی دا د اسباب د لاندې امداد دی دا خو جایز دی یو بل تویل شي چې دا کار را سو کده سیو کا خو غایبانه حاجاتو کې چې امداد غواړي نو صرف د الله نه به غواړي د بل چا نه به نه غواړي. نو دا شو اسباب د غضب او اسباب د زلالت دا چې پچا کرال اے د غضب اسباب چې پچا کرال هغه مغضوب علیهم شو د زلالت اسباب چې پچا کرال نو هغه زوالین شو. حدیث کې پیغمبر علی السلام د مغضوب علیهم یو مصداق یهود خودلی دي او د زوالینو مصداق نسوارا خودلی دي خو هغه یو مصداق دی هغه وخت کې هغه خلق مرادو دی وخت کې یهود او نسوارت هم مراد دي او ورسره چې چا کې د غضب اسباب رال بس هغه ته مراد دی او چې چا کې د زلالت اسباب رال نو هغه په زوالینو کې داخل دي. اسباب دی طریقې دي کنه. او بیا شاه ولی الله رحمه الله دا غيو کتاب دی الفوز الکبیر پای کې لیکلی دي وان ترى انموذج اليهود فانظر الى علماء سوء زمانك وی کته دا غواړي چې په خپل زمانہ کې د يهودو مصداق معلوم کی چې دا وې چې دی وخت يهوديان سوق دي د يهوديانو نمونه ګوري نو بدو عالمانو تو ګورا وې دا د يهوديانو نمونه ده چونکه يهودم مولیانو د تورات علم ورسره او بد مولیانو خلق د پیغمبر علی السلام نه بندول خو ته پته و چې دا اخیری پیغمبر دی او سچ او رښتینی دی خو بیا هم دا ملګرتیا نه کول او دا تایید نه کو. وی کته د يهودو نمونه ګورې نو بدو عالمانو ته وګورا. وان ترى انموذج النسوارا فانظر الى اولاد المشايخ ما يظنون بآبائهم او کده نسوارا او نمونه ګورې نو په دې زمانہ کې بیا د مشایخ او مشرانو کشرانو ته وګورا مریدانو ته وګورا چې دوی په خپل مشرانو او په پیرانو باندې سسو ګمانونه لري اغیله د الوهیت او د خدایتوب مرتبه ور کوي وي د پیر نه سپټ نه يرسو تخکاری وي دا د نسواراو نمونه ده نسواراو کې دا پروګرام ولکا او وي کده منافقانو نمونه ګوري نو وي سیاسي مشرانو ته ګوره وي دغه د منافقانو نمونه ده په خلوي وي یوسو او کوي بلسو دروغ او غیبت دوکا او پراډو پزړه کې یوسو یو په خله بل سوي وي دا د منافقانو نمونه ده. قرآن ګور عام کتاب دی
تر قیامت چې څومره خلق راځي هغه ټولو ته به قرآن شاملي. د مسلمانانو په باره کې چې کم آیتونه راغلي دي نو تر قیامت چې کم مسلمانان راځي هغې ته به دغه آیتونه شاملي. د کافرانو مشرکانو باره کې چې کم آیتونه راغلي دي نو تر قیامته چې څومره کافران او مشرکان دي یا څوک کفر او شرک کوي نو هغې ته به دغه آیتونه شاملي. د منافقانو باره کې چې څومره آیتونه راغلي دي نو تر قیامته چې څومره منافقان دي او څومره خلکو کې د منافقانو نښې راځي دغه آیتونه به هغې ته شاملي. د یهودو او نصاراو په باره کې چې څومره آیتونه راغلي دي نو که په چا کې د یهودو او د نصاراو خباستونه او بیماری راځي هغې ته به د قرآن ټول آیتونه شاملي. قرآن خو عام کتاب دی، دې ته وایي د ختم نبوت مطلب چې قرآن آخري کتاب دی، پیغمبرم آخري پیغمبر دی، بل پیغمبر به نه راځي، بل کتاب به نه راځي. نو تر قیامت چې څومره خلق دي هغې ته دا قرآن او دا کتاب شامل دی. هغه به په دې قرآن عمل کوي، د هغې په باره کې دا قرآن راغلی، هغې به په دې پیغمبر ایمان ساتي. الله اکبر. نو دا د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین معنی شوه. ورپسې آمین دی. آمین دی پسې دی په احادیثو کې راغلی دی چې کله سورت فاتحه ختم شي دا ولا الضالین ته ورسېږي نو بیا به وی آمین، خو آمین به متصل نه وي. په دې مسله ځان پوهه کوي. آمین به متصل او فورن نه وي. ولا الضالین آمین الله اکبر داسې به نه کې. ولا الضالین چې کله وویو نو وبدرېږي، وقفه به وکړي، د ولږي وقفې نه بعد به بیا آمین وي. د دې دپاره چې پته ولګي چې دا آمین ګوره د قرآن ټکی نه دی چې څه ناڅه جداوالی او فصل پکې راشي. بیا دا آمین چې دی دا په قلاره وي او که په تیزه به وي نو دې کې راجح خبره دا ده او د انصاف نه ډکه رای دا ده چې دوه قسمه احادیث پکې راغلي دي. بعضې احادیثو کې آمین په زوره ویل راغلي دي، بعضې احادیثو کې آمین په قلاره ویل راغلي دي. نو دا آمین که څوک په قلاره وی نو هم صحیح ده، په سنت طریقې عمل وکړو، او که څوک په تیزه وی نو هم صحیح ده، په سنت طریقې عمل وکړو. خو یو بل سره به اختلاف نه کوي، جنگ به نه کوي، جګړه به نه کوي، دواړه به د نبي طریقه ده. چا چې په کم یو عمل وکړو بس صحیح ده. دا د انصاف رای ده. اکثر په سعودي عرب کې د خانه کعبې امام وغیره ټول ای په تیزه باندې آمین وی. داسې نورو ملکونو علاقو کې هم لکه نو که دا بالفرض ناروا وی نو دین خو د هغه ځای نه راغلی دی. په کار دا وه چې هلته بیا چا نه ویلی، خو دا هم یو سنت طریقه ده او په قلاره هم ویل هم صحیح دي. نو که څوک په قلاره وی ام صحیح ده، که څوک په تیزه وی نو ام صحیح ده. په قرآن او سنت کې چې یو مسله ثابته شوه چې دا شته نو پای کې به بیا نه جنگ کې، نه به جګړه کې، نه به اختلاف کې. اوس د آمین معنی څه ده؟ نو د آمین معنی تفسیر ابن کثیر ذکر کوي اللهم استجیبو. آمین چون کې اسماء افعالو کې راځي که نه، په معنی د فعل امر دلته دی. آمین اللهم استجیبو، اے الله زمونږ دعا قبول کا، اے الله زمونږ دعا قبول کا، اے الله دا دعا زمونږه قبول کا. په سورۃ فاتحه کې تا یو مزیدار دعا وکړله، یو قیمتي او بهترین دعا، اهدنا الصراط المستقیم، اے الله مونږ په نیغه لار روان کا، اے الله مونږ په نیغه لار مضبوط کا. اوس آخره کې آمین دی چې اے الله دغه دعا زمونږ قبول کا. د آمین مثال د مهر دی. نو مهر په آخره کې خلک وایي که نه، خط اولی کې آخره کې مهر ولګوي. دې ځای کې بعضې خلک دا غلطي کوي چې هغوی څنګه دعا شروع کوي نو د دعا د کولو نه مخکې هغوی آمین وایي، آمین الحمدلله رب العالمین. دا طریقه صحیح نه ده، دا غلطه ده. آمین په آخره کې دی. آمین چون کې په دعا باندې یو ټاپه ده، یو مهر دی. مهر په آخره کې وي، اوله کې نه وي. د آمین معنی دا ده چې اے الله دا دعا زمون قبول کا. نو مخکې به دعا وکړي، د هغې نه بعد به وی چې آمین، اے الله دا دعا زمونږه قبول کا.
د دعا نه مخکې وسوي سنت طریقه صدا د الله حمد و ثنا وایا درود وایا د الله حمد و ثنا وایا درود وایا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایا دا غینه بعد خپل حاجت الله ته وړاندې کا دا د دعا طریقه ده او سوچو که یو خبره تکوم قیمتي د دې صورت یو نوم دی تعلیم الدعاء والمسأله تعلیم الدعاء والمسأله تعلیم الدعاء یا تعلیم المسأله یعنی په دې صورت کې د دعا او د سوال کولو چل او طریقه الله رب العالمین خودلې ده په دې صورت کې د دعا او د سوال کولو طریقه او چل الله پاک منګ او تاسو ته خودلې ده چې کله تاسو زمانہ سوال کوئ او دعا کوئ نو په څه طریقه به کوئ اول با د الله حمد ادا کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د الله حمد به بیان کی د الله لوی به بیان کی داغینه بعد به الله تخپل عاجزی پیش کی ایاک نعبد و ایاک نستعین چې الله ته لوی ذات الله خو ډیر عاجز او کمزور بندین نو الله زه یو سوال کوم زه یو پریاد کوم هغه سوال مې دا دی اهدنا الصراط المستقیم چې ما ته نیغه لاره وښیه او په نیغه لاره مې مضبوط کا چې په دې نیغه لاره په ما باندې مرګ هم راشي د سوال او د دعا د کولو طریقه موږ ته الله پاک په دې صورت کې چې کم دی وښودل او بیان کړه او دا عام هم سوچو کا د چا چې د چا سره سکاري او د هغه نه څه غواړي اول څه شي ورشي او لږ د هغه تایید وکړي چې ماشاءالله تاسو خو د غریبانانو قدر کوئ احترام کوئ او دا که نه بیا ورته خپله کمزوري بیان کړي او بیا چې څه غواړي هغه ته وغواړي هغه یې ورله ورکړي لکه او چې داسې ورشي بدماشي پکې درکوي یې دله نه درکوي دله نو الله خو د بادشاهانو بادشاه دی هغه ته خو کم از کم جړه پکار ده که نه ډېر خلک دا خبره کوي یاره زمونږ دعاګانې نه قبلیږي زمونږ سوالونه نه قبلیږي سوالونه دعاګانې الله قبلی خو چې کله په طریقه هوشي که نه یو کار دی او بل طریقې کار دی دوانو کې فرق دی یو کار دی او بل طریقې کار دی تاسو ته به یو مثال پیش کم لکه اوس چای پخول دی لکه او چای د څه نه پخیږي اوبه ګوړه چینی او پتی او پی صحیح ده که نه په دې باندې چای پخیږي لکه اوس د پخولو طریقې څه ده جدا ده نو کومو ښځو لا چې د چایو د پخولو طریقه ورځي نو هغې ته سړی نه ګورېږي نه قاریږي او نه وی لکه او چاله چې نه ورځي نو هغې ته بیا قاریږي ګورېږي لکه کله کله پې ګزاره هم وکړي لکه چې را چای څوک داسې پخوي نو یو کار دی او بل طریقې کار دی دغه چای ده یوه ښځه چې پخه کي یو شانتی بله چې پخه کي بل شانتی لکه نو ګوره دعاګانې دي ټیک شوه دا کار دی او دعا به موږ په څه طریقه کوو طریقې کار په کار دی د دعا د غوښتو طریقه داره چې ښه په اخلاص باندې د زړه نه الله ته متوجه شه او اوله کې د الله حمد و ثنا ووایه بیا خپل عاجزي الله ته پیش کا او بیا دا مسله الله ته پیش کا خو په جړه او په سوال او په مینت او زارۍ د الله نه وغواړه ته ګوره چې الله ستا دعا قبلوي او که نه الله سره خو د یو شي کمی نشته مخلوق نه که څه غواړي نو هغه خفه کېږي هغه سره کموت وي د الله په خزانو کې د هېڅ کمی نشته خو چې موږ او تاسو کله د الله نه په اخلاص وغواړو نو اله به الله قبلوي زموږ او ستاسو دعا څنګه انشاءالله په دعا به زه تفصیلي بحث بیا صورت اعراف کې کومه د دعا ارکان څه دي د دعا شرایط څه دي د دعا اقسام څه دي د دعا آداب څه دي اب انشاءالله زه بیانوم رستو که خیری خو موږ دعا څنګه کوو چې کله سلام واړو لکه دغه ټیم دعا کوو که نه ډایرکټ لاس اوچت کو داسې اخوا دې خوا ګورو سوچم بل خوا یې خواصم لاس اوچت کړی یو عادت کوو څه وایو یا الله ما وبخښ زما مور او پلار به خویندرو بس دا چلو یو رټم یاده کړي بس ایسته ځو نو مړه نو دا خو نه قبلیږي لکه ته سوچ وکړه لکه دا که ته زما نه څه غواړې او داسې ووایې نو دا کېږي لکه نو الله خو د بادشاهانو بادشاه دی هغه ته خو ډېره جړه او پریاد پکار دی حدیث کې راځي ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن الله د هغه چا دعا نه قبلوي چې زړه غافل وي مشغول وي
اسی لاس اوچت کړي او نور فکر بل خوای وای داغه دعا الله نه قبلې دعا به په اخلاص باندې کې الله به الله قبلې نو دې صورت کې منګ او تاسو ته الله پاک د دعا د غوښتو چل او طریقه او خودله چې په دې طریقه به تاسو دعا غواړئ اوس د دې صورت لفظي معنی کوما او دا غینه بعد به ان شاء الله یو 15 منټه تفریق کو او بیا به خیری شروع کو پکس په 10 بجې باندې چونکه د جمعې ورځ د نوډر ټیم نه ورکو الحمدلله ټول د کمال صفاتنا خاص الله لردی یا ټول د خدای توب صفاتنا خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دې الرحمن چې عام مهربان دې په دنیا کې الرحیم چې خاص مهربان دې په آخرت کې مالک یوم الدین مالک او اختیار مند دې د ورځې د بدلی ایاک نعبدو اے اللہ خاصتا عبادت کو منگا و ایاک نستعین او اے اللہ خاصتانا امداد غوڑو منگا پا ہر یو سیز کی اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ اخائی منگتنی غلارا یا اے اللہ مضبوط کی منگا پنی غلارا باندی صراط والذین انعمت علیہم چلار دا اغی بختورو دا چتا پہ انعام کڑے دے غیر المغضوب علیہم چی غضب پہ ندے شوے وللضالین او ندی گمراہانو دوے ممانا اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پنی غلار باندی صراط والذین چلار دا اغی بختور دا انعمت علیہم چتا پہ انعام کڑے دے غیر المغضوب علیہم لار ند اغی کسانو چی غضب پہ شوے دے وللضالین اولار ند گمراہانو آمین اے اللہ دا دعا زمن قبول کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پاوخ وقت